اجیاونه نه دی خلاص بزرگاونه نه دی خلاص مشراونه نه دی خلاص نه ملا دی ملا ښه تقریر برداشت کوای شي نه مشر دی بل مشر ښه فیصله برداشت کوای شي ډاکټرانو کې حساد انجینیر کې حساد ملایانو کې حساد استادانو کې حساد مشرانو کې حساد اجیانو کې حساد کربلایانو کې حساد دور زیات حساد ہے څنګ پڅانګي ریډي ودرولې دي اخیری ریډي ولا کیا حساد ہے سیونه سبدو کیا بلی ته مونږ ویلې نه وخستا پیغمبر یو زړه کې حساد و ایمان ادوا جمع کیدای نو موږ فیسبوک نه دی یو بل سره بیزته وکړل قرصی دو پارا مچه چه نوک چوک سپویایی نه چو بتامایی مایی چو تا تا منیشتا جار مشم ز سپویایم ز صرف الله حکومت کمی بل چو حکومت کی نیم جار مشم سایو بل سیلگی دیلیو پستکی خمیو بل نو بس بیا مومنو نایو بیا دالی ناریا لگو بیا مزل جانو یانی وانا دی نشون ما پا مرد اٹولا دکا دے جار مشم دکا دے سپویم ټوله دکا دے ایسو کا مخلص نشتا که اتفاق ده یا د دوکی والا جمعی کی مرچواله ده که خپاکی ببنا ز مشرونو نا معذرات سارا نشتا جار مشاو د پیغمبر حدیث وقت د پیغمبر دی یو زړه کې حساد و ایمان جمع کیدای مطلب خاصه تعریف خمو کو هغه د چا خ صفات برداشت کوای ایمان چا نعمت لیدای ارته کنه خپل ځونی سوچ وکړو کنه څلو باندې مرلو ته موړونه نه کمړه ګرانه د جرم شمزنه خبر ز بس نه پیغمبر یې کنه یو زړه کې منافقات نه حسد و ایمان نشي جمع کېدای یا مؤمن یا حسید یې وشدی باندې تا پیږي ځا پیغام څه دیو بل سره نه ماده برداشت کوا شو زبردست د توایم چې د حسد اخیری د حال د ډاکټرانو کې حسد انجینیر کې حسد ملایانو کې حسد استادانو کې حسد مشرانو کې حسد اجیانو کې حسد کربلایانو کې حسد دور زیات حسد ہے څنګ پڅانګي ریډي ودرولې دي اخیری ریډي ولا کیا حسد ہے سیونه سبدو کیا بلی ته مونږ ویلې نه وخستا نشتا ده ملایاونه نه ده خلاص اجیاونه نه ده خلاص بزرگاونه نه ده خلاص مشراونه نه ده خلاص نه ملا دی ملا ښه تقریر برداشت کوای شي نه مشر دی بل مشر ښه فیصله برداشت کوای شي برداشت کوای شي جار مش درویغ بروجی کی وای څه وای ته برداشت کوای شي درویغ بو وای نشي برداشت او ته نشي برداشت کوای جار مشم ای پیغمبر حدیث ته به بستر کې وغړو کړه چې یو حسد یا څه ده ایمان البته بعد کې یو حدیث د شپږم مولا رحم مولا سی لګیو مینستر صلوات شپږم امام نه وایي شپږم مولی الحاسد یضر بنفسه قبل ان یضر بالمحسود شپږم مولی چې د حسد کولی ولا به مخکې د دینه څه چا سه حسد ده هغه ته نقصان ورسوي هغه نه مخکې د خپل ځون ته نقصان رسوي حسد کولی والا مخکې د دینه څه چا سه حسد ده هغه ته نقصان ورسوي هغه ته نقصان رسولې نه مخکې دا چې کوي خپل ځون ته نقصان رسوي